ماما زویه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې. اوس په سعودي عرب کې مسافري کې الله دې کامیاب او کامران کا چې دومره تللی مسافرۍ لا اوس دغه سعودي عرب کې نو الله دې کامیابي درکړي. امید لرم چې ماما جي به روغ جوړ خوشحاله به یې. داسې ستاسو ډېرې نور ملګري ماما زویه زه نن خبر شوم چې تاسو په ګروپ کې ښه درز غرب شروع کړی و، چا په ما پسې خبرې کولې او چا څه کول. نو ماما زه خو صرف تا پېژنم، ماما جي پېژنم، یاسین پېژنم او بس دا خپل خلک پېژنم، دوی نه اخوا نورې څوک نه پېژنم. او لہذا که څوک ما پسې خبرې کوي که نه نو مهرباني وکئ ما پسې خبرې مه کوئ. صحیح ده؟ زما خپل کار دی چې څه کوم د چا نه پکې څه کار نشته. او ورته ووایې که نه چې د چا څه نشئ کولی نو چا پسې خبرې مه کوئ، ځکه چې تاسو څونه مسافریانې کوئ، څونه څه کوئ، پیسې ګټئ، هر څه چې کوئ، موږ خو تاسو پسې خبرې نه کوو چې پلانکي څنګه دی پلانکي څنګه دی. زه خو په دې کې نه به چا پسې خبرې کوم نه به چا پسې څه کوم، بس روزمره چې کوم څه کوم یا څه کوم بس دغه ویډیو څوک د ټیک ټاک شوق کوي، څوک د فیسبوک شوق کوي، څوک د ګانو بجانو شوق کوي. زما د ټیک ټاک شوق نشته، د ګانو بجانو شوق مې نشته، د بل څه شوق مې نشته، بس د یوټیوب مې شوق دی چې کله څه ټایم وي درته ویډیو وخېږم، ځکه چې ام بي راسره وي. نو لہذا دغو ملګرو ته ووایه که نه چې په ګروپ کې د خبرو نه څه نه جوړېږي او نه زه ستاسو په خبرو باندې وروسته کېږم او نه غلی کېږم. لہذا خپل وخت په ما مه ضایع کوئ. صحیح ده ماما زویه؟ نو د دې په ګروپ کې خبرې اترې مه کوئ. ما ته نن اشفاق ویلو نو زه ما ویل چې ځه چا څه ویل دي ښه ویل دي، نو چې که ته یې ګروپ ته ویډیوګانې راوړې او کار څه ته یې راوړې زما څه پروا نشته، ځکه چې داسې هم یوټیوب ته خېجم دنیا خلک یې ګوري، چې که تاسې وګورئ کومه دنیا به ورانه شي. لہذا د کسانو ته ووایه چې مهرباني وکئ. زه نه څوک پېژنم نه څوک هېژنم او ته ما پسې فضول خبرې بالکل مه کوئ. صحیح ده ماما زویه؟ ماما زویه دا یو د دې متعلق هسې مزاحیه یو څیز دی که نه. اوس که ما د ټیک ټاک ویډیو کولی چې ما به چېرته زه ټیک ټاک ته ویډیو خېجوم اګر چېرته تللی ګانه به مې لګول وی یا به مې مسافرۍ ګانې لګولې یا به مې څه نورې ګانې به چې نه لګولې نو د هغې سره زما د ټیک ټاک سره دغه ګانو بجانو سره دغه زما شوق نشته. بس دا زما هسې یو شوق دی چې په څه مې بس وکړم. ما پته درځي چې کوم ویډیو وکړم او بیا هغه ګورم ما هم خوند نه راکوي چې دا مې څه ویل دي، ځکه چې نه مې چا سبق ورکړی، نه مې څوک خندولي، نه مې څوک جوړولي. نو زما ویډیوز هم نه خو دا زما شوق دی نو ځکه جوړوم. نو د هغې دپاره دا یو څیز دی چې تا ته وایم ګوره او پته کېږه. ये वीडियो ख़ास इन रिश्तेदारों के लिए है जो मेरे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा मेरे मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कहते ओहो आजकल यूट्यूबर बन गए हो, ऐसे बोलते हैं जैसे मैंने किसी खुफिया मिशन में शमूलियत इख्तियार कर ली हो। फिर अगला सवाल लाजिमी होता है कितने व्यूज़ आए भाई, अभी अपलोड हुए हैं, नेट भी पूरा नहीं आया। और जब मैं कहता हूँ सीख रहा हूँ तो फ़ौरन जवाब आता है इसमें सीखने की क्या बात है हाजी, सब कुछ तो पैदाइश के साथ आता है ना। मज़े की बात यह है ये लोग दिन में 3 घंटे रील्स शॉर्ट्स और टिकटॉक देखे तो वो टाइम पास नहीं वो ट्रेंड की पहचान होती है। और अगर मैं वीडियो बना लूँ तो फ़ौरन पैसा ला ये लड़का हाथ से निकल गया है। लेकिन फिक्र ना करे रिश्तेदारों में अभी वही हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं ख्वाब देखने लगा हूँ। आज आप हंस रहे कल आप फ़ख्र करेंगे और परसों पूछेंगे भाई मोनेटाइज कब होगा। मामा ज़िया अज़ा शदीद इंतज़ार की प्रोती हमको वो शो को वो न शो। आखिर में एक प्यारी सी गुजारिश है दुआएं दे मजाक नहीं, क्योंकि मजाक तो वैसे भी यूट्यूब खुद कर देता है नोटिफिकेशन देकर व्यूज़ ना दिखाकर। बस इतनी सी बात थी, अगर हंस से आ गई हो तो समझ लो पैगाम पहुंच गया।